بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د تنگي نیوز نتورک ډېر قدرمنو لیدونکو، زه نن موجود یم د تحصیلي تنگي علاقه پړانګر اډه کې. قدرمنو لیدونکو، یو طرف ته د خوشحالۍ مقام دی، خو زه دې کور ته راغلی یم نو دلته کې روغه شوې ده او روغه چې ده نو کله چې روغه کېږي د خوشحالۍ مقام وي. خو چې کوم پس پرده دا سټوري دی دلته کې کومه نو دا ډېر زیاته د خفګان ده او دلته په تنګي کې یو دښمني تېره شوې ده. 2 کاله پس چې کله دا قتل وشو، تقریبا 2 کاله پس چې کله دا قتل کېږي نو هغې پسې بیا د نن نه 2 میاشتې مخکې بیا کوم د هغې قتل دعوه شوه نو بیا په روح الامین نومي کس باندې کېږي او کله چې روح الامین باندې دغه دعوه وشوه نو بیا د نن نه مخکې 2 میاشتې چې دغه روح الامین قتل کېږي. د هغه قتل هم راځي، د هغې نه وروستو بیا دا سین راځي چې دلته کې د روح الامین د قتل داویداري چې ده نو هغه په یو سړي باندې کېږي، د دغې سجاد رور باندې او ورسره یو د سجاد په کورودانې باندې کېږي، د چا چې تعلق چترال سره دی. نو دلته کې موږ به تاسو ته هم ښیو، هغه فوټیج به هم تاسو ته وښیو چې د خیر ښېګړه تنظیم خشنګر خیر ښېګړې تنظیم هغوی په کوششونو سره دلته یو روغ وشوه د نن نه یو 15-16 ورځې مخکې. هغه فوټیج به هم تاسو ته په دغه سکرین باندې چلیږي چې هغې کې چا چا شرکت کړی و. د هغې نه پس دا خور چې ده نو دا نن راخلاصه شوې ده او د دغې خور چې ده نو دا کور ته راغله، دغه مناظر تاسو ولیدل. دلته کې کم مناظر وو، د دوی بچو چې ده نو څومره خوشحالۍ اظهار وکړو. دوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا کله دا زموږ خور چې ده د دې ځای نه چونکې داویداري پسې وه، پولیس راغلو او هغوی ګرفتاروله، هغه وخت چې ده نو د دوی کم احساسات وو، کومه سخته وه په دوی باندې، او اوس چې دا خور راغله نو د دوی بچي څومره خوشحاله دي، د دوی د کور نور وګړي څومره خوشحاله دي. دا به د خور سره خبرې اترې کوو او دا پوښتنه به ترې هم کوو چې دوی 2 میاشتې په جیل کې تېرې کړې نو دوی څه ولیدل. زنانه ذات وه، په لومړي ځل جیل ته تللې وه او د کور نه به ووتلل. دلته 6 بچي دي، هغه 6 بچیو چې بچي پرېښودل یا هغه 6 بچي د دوی نه هغه وخت کې پاتې کول او دا جیل ته بوتلل، پولیس ارسټ کول او بیا جیل ته تلل، نو هغه وخت کې په دې مور په زړه باندې څه تېر شوي. دا به موږ د خور نه تپوس کوو چې هغه وخت کې د دې احساسات څه او دې څومره چې دی نو د خفګان اظهار کړی او نن دا خور زموږ راغله، دغه بچي خپل ځان سره راجوخ کړل نو نن څومره د خوشحالۍ اظهار کوي. ورځو چې د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی دې حوالې سره څه وایي. روز ډېر زیات خفه وم، ماښام ټیم و، بس کور نه ووتم، بس ماشومان کور پاتې شو، زه دقه شم کور ته وتم، مور پلار بس یوازې پاتې شو، بس جیل ته ورغلو. بس هلته مې بس هغه ورځ ډېر زیات سخت و ما باندې، بس هلته مې تېر کړ. بس دغه ډېر سخته ورځ و ما باندې، شپې هم دقه ډېر سخته تېره شو. اوس سهار بیا عدالت ته پیښ شو، بیا جیل ته دغه کړم. ما لوریان ټول جړلې او زوی هغه هم جړلې، بس زما ورور زوی مېلمنو ماشوم هغه هم ډېر ما پسې جړلې. بس هلته چې څنګه جیل ته دننه شوم بس زه ډېر زیات خفه وم، بس ما بي پي های شوی و، بیمار وم. بیا بس هلته ډاکټران هم رالي، دوایان وایان ماله راکړه. بس هلته زه 2-3 ورځې ډېر زیات خفګان مې کړی، ډېر سخته تېر شو. بچي به درته څومره یادېدل؟ ډېر زیات ماشومان ماته ډېر زیات یادېدل. تاسو ته پته وه چې دا ما به ضمانت وشي خو نه؟ بس ما الله ته فریاد کولې، بس دعاګان ختمونه او موس دا تهجد لمونځونه ټول مې کړی دی، ختمونه ټول شپه ته زه ناست یم سهاره پورې. بیا دا هم راته ووایه خورکۍ چې کله دلته کې تاسو ته پته ولګېده چې ستاسو د رهایۍ اډر وشو او دلته کې په تنګي کې داسې خلک هم شته چې هغوی د خدای د رضا دپاره ستاسو روغ وکړه، نو هغه خلکو ته به څه وایئ؟ زه هغه خلکو ډېر شکریه ادا کوم چې زما دپاره ډېر خلک منډې وکړ، زما نور ساسرن و د خلکو په دغه دعاګانو په خلکو منډو تندو کې زه کور ته رالم او خپلو بچو سره ملو شوې، نو څومره خوشحالي ته ملو شو؟ ماشومانو پلار هم کور نشته، زه یوازې منو، ځکه چې کور ته راوړم ډېر خوشحاله، زه هم ډېر زیات خوشحاله یم. صحیح ده. بس زه وایم چې زمونږ خو دا ماشومان د 6 بچي ما چې څوک ما سره امداد کوي الله د رضا ته زه ډېر خوشحاله یم، دعاګان به ورکوم. بس نور به څه وایم نو بس دعاګان به کوم. اول نو کالج کې فرسٹ ایئر کې سبق وایم، ملایکه نوم مې دی. زما چا نوم ده، زه 9 کلاس کې سبق وایم. بس ډېر زیات الله مونږ نه پلار هم بس لاړ وفات شو او مور دې مونږ ته سلامته ساتي. بس زمونږ عمر دې ماته خدای ولګي او مونږ ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر زیات
بس خوشحالي محسوسوله زموږ امي زموږ خواته راله خپلو بچو له راله بس دا غیر غواړم تاسو امي دلته ناسته ده هغه کسانو د تنګي هغه خلک یا خشنګر خیر ښېګړه تنظیم شو یا نور شو هغوی په وجه ستا امي تاسو سره ناسته ده نو د هغوی بچي خو د هغوی نه خوشحاله یې خو نه ډېر زیات خوشحاله خدای دې ولې اجر عظیم ورکړي بس څوک چې موږ سره یتیمانانو سره مدد کوي الله به هغوی سره مدد کوي د دغه خور بیبي د دغه وړو خبرې تاسو اورېدې یقینا چې ډېرې زیاتې د خفګان هم وي او اوس د خوشحالۍ هم وي خو مثلا د دغه د سجاد د کور ودانې والد صاحب موجود دي هغوی له ورځو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي السلام علیکم مشره وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه سجاد سستر یم چترال چوشتي والی یم هغه ټیم کې زه دلته موجود نه وم نه هغه کړو او سمین جان صاحب ته خدای اجر ورکړي هغه یو روپۍ موږ ته طلب نه دی کړی ده هغه په خپل خرچه باندې کړو بیا دې ځای نه کوټ کې ضمانت ته لاړم او ضمانت یې هم راوست دا سمین جان صاحب بیا هغه خپل موټر کې موږ لاړو هلته موټر خرچه هغه سمین جان صاحب ورکړه او ما یو روپۍ نه تللی مشره تاسو ته چې کله خبر وشو چې دغسې ستاسو لور چې ده په جیل کې ده تاسو چې راغلې د نوسي مو لیدل تاسو څه دلته کې چې راغلې څه محسوسولم چې نوسي پلار یم نو مور یم به نو څه تاسو لید چې مطلب دا دی چې زه کله دلته ورسېدم ډېر خوشحالي سره ملاو شوم او واړه هم خوشحاله شو او پلار هم نشته مور هم جیل ته لاړه پیسه هم لاړه او هر څه مونږ نه لاړه بس مونږ دلاسه ورکولو چې نن راځي او سبا راځي او هلته د دی خوا ده بس داسې حساب باندې هغو ته مونږ دغه څه به کړو او خفګان و جړا او دا حالات و تاسو به څه محسوسول داسې محسوس و چې زړه وسوځېږي الله دې نور خیر پیښ کړي او اوس خو شکر د خوشحالۍ ده شکر خوشحالۍ سره ډېر زه الله پاک شکریا ادا کوم دا خلکو شکریا ادا کوم تنګي خلک کوم چې کار ما سره وکړه کوم چې تنګي تنظیم ما سره کار وکړه زه د دې شکریا ادا کوم ډېره مننه قدرمندو لیدونکو دا مشر راغلی دی د چترال نه او تاسو لږ وخت لپاره سوچ وکړئ خو داسې مونږ لاړ شو چترال ته او خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو مونږ سره چترال کې داسې وشو او هلته کې مونږ یوازې یو نه څوک پېژنو نه ژبه لرو د چترال او دغسې مونږ په یو قتل کیس کې ګیر شو او د چترال خلک راشي او مونږ سره دومره ښېګړه وکړي چې مونږ له ضمانت هم وکړي مونږ له روغ هم وکړي نو دغه احساسات د دې به بعد سترګو کې دا اوښکې دي چې تاسو وینئ دا د خوشحالۍ هم دي او دا د غم هم دي د خوشحالۍ اظهار دوی په دې وجه وکړو چې تنګي خلکو نه ډېر زیات خوشحاله دي چې دلته مونږ راغلي وو زمونږ څوک هم نو دغه وطنګي او مشران او په خصوصي توګه خشنګر خیر ښېګړه دغه کسان راپاڅېدل دا دی مشر وي دا زه نه یم او هغوی راپاڅېدل روغ یې مو کړه خپل هغه وخت سره خیرات یې مو کړو او دوی و چې یو روپۍ چې دی نو د موږ نه وانغېسته او دغه روغ وشوه قدرمندو لیدونکو موږ به ورځو د حسنګر خیر ښېګړه کوم مشر چې دی هغې سره مو خبرې اترې کړو چې آیا هغوی په دې اړه څه وایي موږ سره اوسئ هلته ورځو بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو لیدونکو څنګه چې ما تاسو ته دغه وښودل دغه خورکۍ سره موږ خبرې وکړې بیا د هغوی کوم والد صاحب چې هغوی سره خبرې وکړې خو دغه تاسو ته ما ویلي وو چې زه به ځمه او په دغه روغه کې چې کوم مهم کردار لوبولی و خشنګر خیر ښېګړې تنظیم فلاحي تنظیم چې دی د هغې مشر سره به خبرې اترې کوو زما نوم نصرالله خان دی او زه د اشنغر خیر ښېګړې جنرال سیکرټري یم او زمونږ دا ټولو ملګرو په کوششونو باندې دا جوړه شوې ده او دا مونږ یو فی سبیل الله کړې ده دلته مونږ دا ماشومان لیدل چې هغه به ډېر بې سوکه بې دغه دلته ګرځېدل را ګرځېدل نو مونږ چې به وکتل نو مونږ سره دا احساس پیدا شو چې یاره دا وګوره زمونږ هم بچي شته او زمونږ هم وروڼه بایګان شته زمونږ هم خویندې بچي شته نو مونږ سره دا احساس پیدا شو چې یاره مونږ د دوی دپاره څه وکړو او مطلب دا دی چې دا جوړه چې وه نو بس دا به زمونږ د لاس اختی پاک کوله نو زمونږ په دې کوشش باندې زمونږ د اشنغر خیر ښېګړې په کوشش باندې د دې ملګرو د ټول د زمین جان شهریار
ماسل دي څومره زمونږ کابینټ چې دی نو هغه ټولو ملګرو په دې کې خپل عوض کړی او په دې کې چې څه کړي وو هغه فی سبیل الله د الله د رضا دپاره کړي. دا خو چې زمونږ د تنظیم دا یو منشور هم دی چې مطلب دا دی چې مونږ به د علاقه کې د غریبانانو خلکو سره امداد کوو په هغې په متبادل کې چې د علاقې څومره لکه بدعمله خلک دي لکه د هغې نشاندهي به کوو او دا زمونږ فرایض جوړېږي چې یاره مونږ د منشیاتو سودخورو خلکو او د غلطو خلکو چې یاره زمونږ د علاقې ته نقصان وي د هغې له دا زمونږ خپله ذمهواري ګڼو چې مونږ د هغې نشاندهي وکړو او دا زمونږ د ټولو فرض دي مذهبي کاته کې هم دي او د علاقې په کاته کې هم دي او د مطلب دا دی چې دا زمونږ حق جوړېږي چې یاره مونږ د خپلې انتظامیې ته یا مطلب دا د خپلې علاقه کې دا یو میسیج ورکړو چې وروره دا دی چې دا خلک چې دي دا غلط دي او د دې مخنیوي کول پکار او مونږ د مقامي انتظامیې ته هم دا دغه کوو چې یاره تاسو لکه په علاقه کې څومره لکه خپلې هلې ځلې کوئ د دې خلاف نو په هغې کې انشاءالله مونږ څنګ په څنګ دوی سره ولاړ یو. ډېره مننه مهرباني ډېره مننه. جی قدرمنو لیدونکو تاسو دا ځای چې کوم وینئ نو دغه سروده مخکې دلته کې هغه روغه شوې وه دا د حشنګر خیر ښېګړې تنظیم هغه دفتر دی دلته کې هغه روغه شوې وه خو نن چې دوباره د کم موږ راغلي نو دغه زنانه نن جیل نه راتله نو هغه لمحات موږ ته وښودل چې کله دغه زنانه کور ته راننوته او خپلو بچو له یې غاړه ورکړه او هغې خپل اردو کې چې وتې بوت پې راډیزې کړه که نه هغه لمحات هم تاسو دغه کړل. بل دلته کې د حشنګر خیر ښېګړې تنظیم کم جنرال سیکرټري چې دی ستر سکرټر چې دی نصرالله عرفي بابو صاحب هغه دا ووایي چې دې کې لالچ نو د دې وجې په 24 غنټې کې دننه دا روغه دغه د فلاحي تنظیم لاندې وشوه او دا هم د دې عزم اظهار یې هم وکړو چې آینده دپاره به هم دغسې روغې چې دي دغه کوشش به موږ جاري ساتو او دې سره هغوی دا ووایي چې دغه کم سماجي دشمن عناصر دي او کم چې منشیات فروش دي یا سودخواره دي یا د علاقې نور کم جرائم پیشه خلک دي نو دا تنظیم به چې دی نو د هغوی خلاف هم یو کردار ادا کوي او دوی خپل دغه رول ادا کوي او مقامي انتظامیې سره به هم دوی څنګ په څنګ ولاړ دي. اوس ما دا او زما مشر رضا محمد صاحب له راکړې اجازت د ډېر ډېر